وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. زمي عزتمندو د جمعې مبارک ورځ ده او ما د خطبې په دې آغاز کې تاسو ته د سورې فرقان یو آیت تلاوت کو. الله تعالی فرمایي وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. الله تعالی په سورې فرقان کې د خپلو بندیانو صفتونه کړي دي، مختلف صفتونه یې کړي دي، خو زه به په دې کې په دو صفتونو او په خصوصي توګه په یو صفت باندې ډېر زور راوړم چې کومه موضوع د خطبې هغه به دا وي چې واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نو دا لیست چې کله شروع کیږي الله تعالی خبره کوي وعباد الرحمن او دا رحمان بندیان د الله تعالی خاص بندیان. یا د دې محققین دا خبره کوي چې کله الله تعالی په قرآن کې وعباد الرحمن یا عباد ټکي وروړي گو چې دې لپاره نور الفاظ هم شته، خو عباد ټکي ذکر وړو چې دا خاص بندیان دي د الله تعالی، ډېر الله تعالی ته ډېر زیات نږدې او مقرب بندیان دي. عباد ټکي ذکر وړو نو بیا ورپسې دام سوال پیدا کېدی شو چې داسې ولې نه دي ویلي و عباد الخالق و عباد الرازق، د رازق بندیان، خدای نه دي ویلي چونکې دا خاص بندیان دي. نو الله تعالی هم خپل خاص صفت بیان کو چې الرحمن. او په الرحمن څوک دی؟ هغه ډېر زیات شدید مینه کولو والا، د ستا خیال ساتلو والا. او په دې کې دا معنی هم پرته ده چې دا خیال خو ساتي، خو کله ساتي سمدستي وي. لکه اوس خو تاسو ګورئ نو مونږ پکار ده چې مونږ الحمدلله ووایو، الله تعالی مونږ له مقرره کړې ده، مونږ د جمعې مانځله راغلي یو، مونږ چې کوم دی نو دا ساه اخلو، مونږ ژوندي یو. نو دا ټول د رحمان صفت دی. الله تعالی خپل صفت بیان کړی دی او ستا خیال ساتي. تا نن ډوډۍ خوړې ده، تعالی الله پاک رزق درکړی دی، ستا خیال ساتي په دې کائنات کې. نو دا الله پاک الرحمن دی. نو خاص بندیان الله تعالی زیر بحث دی چې الله تعالی وایي دا خاص بندیان دي. نو الله پاک خپل خاص نوم راوړو، د الله پاک خو ډېر نومونه دي، خو الله پاک خپل خاص نوم راوړو الرحمن. خو دا صفتونه ډېر زیات اهم دي او دومره ښکلي دي چې د یو بهتر معاشرې د جوړولو دپاره، معاشره کې یو ښه نظام قایمولو دپاره دا ډېر زیات ښه اصول الله پاک ورکړي دي. نو ډومبني صفت سری د رحمان د بندیانو الذین یمشون علی الارض هونا، چې دوی په ځمکه کله ګرځي دوی په عاجزۍ سره ګرځي، دوی په بدماشۍ سره نه ګرځي. تاسو دې ته غور وکړئ چې د کوم د رحمان بندیان دي هغوی په ځمکه چې کله هم ګرځي، کو پیدل ګرځي او کو په هغه پسورلی کې وي، نو هغوی څه کوي؟ عاجزي کوي. تاسو دې ته غور وکړئ زموږ په معاشره کې د بده مرغه که څوک په موټر سایکل ګرځي نو عاجزي پکې نه وي، په عاجزۍ سره ګرځي او په بدماشۍ سره ګرځي. بعضې ګرځېدل داسې وي چې هغه دوی ګرځي بل ته لکه مطلب دا چې تکلیف ورکوي. تاسو کو ګورئ لکه مطلب ګاډي والا ته به ښه پته لګي چې دې ځای کې اوبه دي او که په دې مانځه تیز ورځمه د خلکو کپړې خرابېږي بیا هم پرې تیز ورځي. او تاسو توجه زه دې طرف ته وړم، تاسو جنجونو ته وګورئ، جنجونو کې چې خلک جنج لځي نه هغه په عاجزۍ سره ځي نه هغه په بدماشۍ سره ځي. ګرځېدل داسې وي چې بالکل دا ملک په بله راغشتې وي. د رحمان بندیا الله تعالی پهلنی صفت بیان کړي چې زما بندیان چې کوم ما ته نږدې دي د دوی صفت دا چې دوی چې کله په ځمکه ګرځي دوی ډېر په عاجزۍ سره ګرځي، دوی تکبر نه کوي، دوی له الله پاک علم ورکړي، دوی له الله پاک صلاحیتونه ورکړي، نو دوی چې کله د هغې اظهار کوي نه هغه په عاجزۍ سره کوي، یو کې مینه وي، یو کې محبت وي، دوی چې کوم دی نو دغه نه کوي، دوی تکبر نه کوي. نو تکبر یو ډېره خرابه بیماري ده چې کله انسان گزاران کوي، معاملات کوي، نو دوی پکې وي. لکه زموږ په معاشره کې تاسو کو ګورئ نو دې نور مزید وضاحت کیدی شي، خو اکثر صرف پیدل خلک دا یادوي، خو په دې کې دام راځي چې کله ته په سورلی ناست چې په عاجزۍ سره ګرځئ، چې په لاره کې د خلکو خیال ته ساتې، نارینه مخې له راځي، زنانه مخې له راځي چې د هغې ته خیال ساتې. بل ځای کې به سورې بني اسرائیل کې الله تعالی فرمایي ولا تمشي فی الارض مرحا، کوئی منع یې کړې ده تاسو مه ګرځئ په ځمکه باندې چې کوم تاسو بدماشي کوئ او دا چې دغه کوئ. پرې خبره پیش وی که نه؟ لکه استاد جي به اکثر دا خبره کوله هغه شعرونه به یې وی چې تاسو د غر څوکې ته خو نه شئ رسېدی، ته ډېر زیات بدماشي وکړې او ډېر دغه وکړې نو ته د غر څوکې ته نه شئ رسېدی، ته انسان یې. لہٰذا په ځمکه باندې چې کله ګرځې نو د رحمان بندیا په عاجزۍ سره ګرځي، په مینې سره ګرځي، دې بدماشي نه کوي.
او بیا الله تعالی وی انک لن تخرق الارض، بشک ته ځمکه نشي شلولی. کو ته ډېر زیات دا خپې ووهې. اکثر زموږ په معاشره کې چې کله دشمنۍ وي او هغه دشمن کور سره تېرېږي نو هلته هغه برې تم تاوي، ولته خپې هم هغه ټپوي او داسې لږ د هغه اظهار کوي چې زه خو لکه څه یم. نو الله پاک وایي ته ځمکه نشي شلولی، ته ایسه شي، ته ایس شی نه. اوس کو چې الله پاک وایي زه رقیب یم، اوس کو مې مرۍ نه رونیولې نو دا مرۍ به دله ختمه کړم، بس بېغمه به دې کړم. نو ستا بدماشي نه چلېږي پر ځمکه باندې، ته په عاجزۍ سره یې ګرځه. نو الله تعالی وی چې دا رحمان بندیان چې کله په ځمکه باندې ګرځي دوی د عاجزۍ نه کار اخلي. او بیا مخکې څه وایي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. او چې کله دوی په بحث مباحثه کې انسان دی، بحث مباحثه هم خلکو سره راشي. د رحمان ډومبې صفت دغه، دویم صفت دا چې دی کله چا سره بحث کوي، که هغه مذهبي بحث وي، هغه په کور کې مور سره، پلار سره، رونو سره، هر چا سره هغه چاته بحث راشي نو د رویه به څه وي، دی به څه کوي قالوا سلاما. او بل زبردست خبردار چې هغه خلکو سره چې کم جاهل وي، جاهله په عربی یو داسې لفظ دی چې دا متضاد دی د دوو څیزونو، د العلم او العقل. داسې کس چې هغه علم ورسره نه وي، پوه نه وي. عربی کې داسې کس ته مطلب دا چې معلومات هغه ته یو څیز متعلق نه وي، دې ته هغه ته جاهل. لکه مونږ وویل که په دې فلانکي معامله کې خو زه بالکل جاهل یم، مطلب دا دی چې ما ته د فلانکي څیز باره کې ما ته څه علم نشته، څه معلومات راته نشته. نو څه بد لفظ دې ټایم کې نه دی. او د دې لپاره هم استعمالیږي چې هر هغه کسان چې هغه د عقل نه کار نه اخلي، سوچ نه کوي، بس په ذهن کې راځي بس ګړستي وباسي، پر ځای کې نه محفل ته ګوري نه مقام ته ګوري چې دا ځای درې خبرې کولو دی او که نه دی، په جمعات لحاظ نه کوي، یا مطلب دا په یو بل محفل کې ناست دی، په سکول کې ناست دی، یا بل داسې ګیدرینګ کې ناست دی، نو د هغې دی خیال نه ساتي. نو دا عقل څه ته وایي چې یو څیز په هغه باندې شخوند وی او بیا هغه خبره کوي، دې ته وایي سوچ او فکر نه، عقل نه ته کار اخلي. او بعضې داسې وي جهل څه ته وایي چې تر یو سر ذهن ته راځي بس ګړستي وباسي او تر هغه کې. او دلته الله پاک وایي تاسو کو غور وکړئ و اذا، مطلب دا دی چې دا کار به کېږي تا سره، و ان کو چرې دا کار شو دا به تا ته به داسې خلک مخې ته راځي په خپل زندګۍ کې چې هغوی د تا مطلب مخامخ کښېنې. کو مذهبي بحث مثال به مونږ والو، داسې خلک مخې ته راشي چې هغوی بالکل په الف ب نه پوهېږي او تعالی به مازغه دغه کښي. نو بهتر خبره دا ده چې ته هغه گفتگو ترک کړې، خپل پیغام ورته ورسې او د هغه ځای نه په سلامتیا سره وځي. بعضې محققین دا وایي چې دې ځای کې الله پاک وایي قالو سلاما، نو سلام دا حال دی، یعنی پوزیشن بیانېږي چې ته کله چا سره خبرې کې فرض که د هغه طرفه بدتمیزي کېږي، بدې ردې تا ته څوک وایي، کنزل درته کوي، نو ستا جواب به چې کوم دی نو سلام په سلامتیا سره به ته چې کوم دی نو هغه له دغه ورکې، د هغه د هغه بدتمیزۍ جواب به په بدتمیزۍ نه ورکې، یاد دې وي د هغه د بد اخلاقۍ جواب به په بد اخلاقۍ نه ورکې، بلکې ته به کول ډون هغه طرفه چې هر څه کېږي ته بالکل خاموش اوسه او خپل دلایل ښه په طریقې سره دغه کا. خو که د هغې نه باوجود هم حالات داسې شي چې هغه بدې ردې وي، کنزل کوي بالکل، نو ته پوه شه چې د دې گفتگو اوس فایده نشته. ځکه چې قرآن مجید ته الله پاک چې کله قرآن مجید الله پاک خلکو ته روان دیږدي نو الله پاک وایي هدن للناس، دا لام د بینیفیټ دپاره دی، که څه فایده د خلکو د فایدې دپاره دی. نو ته خو بحث د فایدې دپاره کې چې فرض که ته دا محسوس کړې چې دا گفتگو اوس صحیح طرف ته نه ده روانه او ستا ذهن خدا دی چې ته دا سړی په سمه لار راولې او په قرآن په ذریعه راولې، نو قرآن خو د خلکو د فایدې دپاره دی. نو اوس تا ته محسوسېږي چې دا خبره روانېږي، دا سړی خبره نه مني، دې بدې ردې وایي، کنزل کوي. دغه ټایم کې چونکې دغه ټایم کې دا بیانول اوس فایده نشته، ته هغه ځای نه په قلاره سره په سلامتیا سره وځه. او دویم توجیه تاسو ته ما بیان کړه چې تعالی هغه هر څه کېږي ته به چې کوم دی نو د مؤمن دا خوبي ده. د بده مرغه زمونږ په امت مسلمه کې ایز ا هول زمونږ ټول مناظرانه ذهن لرو. راځه که نه ما سره په دې باندې خبرې وکړه، راځه که نه ما ته فلانکي څیز ما ته چې کوم دی نو پلانکي ملا دې راوله او زه دا غونته کې، دا علم نه دی. د بده مرغه زمونږ په معاشره کې دا علم ګڼلی شي، خلک را داسې خلک تعریفونه هم کوي، خو دا علم نه دی. دا هغه خلک دا خبرې کوي چې کوم د علم د گهرایۍ نه، علم سره د مینې نه ناواقفه خلک. تاسو کو وګورئ زمونږ په معاشره کې، تاسو کو نیټ باندې ولاړ شئ او تاسو د عالمانو د شیخانو په خپل منځ کې گفتگو وګورئ، نو تاسو له به ډېر زیات افسوس راشي. لکه مثال په توګه باندې ذوالفقار صاحب سره زما سره اختلاف راغی، نو زه چې کله د خلاف خبره کوم، د چې کله زه خلاف خبره کوم نو زه به لیکم چې فلانا کا اپریشن، فلانا کا اپریشن، نو ټوله ممبر هغه چې کوم خطبه ده هغه مختص شي، یو مولا لګیا شي د پلانکي مولا رد کوي، او هغه مولا چې کوم مولا رد کوي هغه د رد کوي په خطبه کې، او هغه خپل علم چې کوم دل الله پاک ورکړی دی خو د للناس د خلکو دپاره د خلکو د فایدې دپاره دی، د خلکو د فایدې دپاره دی، خو هغه خپل علم دی د خپل بچو دپاره
خپل بچو د پاره دغه کوي چې دا ما چې زده کړي دي دا ما چې کوم موقف اختیار کړی دا بالکل صحیح دی او هغه فلان کې عالم چې سوي نو ټوله گفتگو په دې روان شي نو سوال دا پیدا کېږي د عوامو د فلاح او بهبود دپاره به څوک کار کوي نو تاسو ته زه دا گزارش کوم چې تاسو داسې خلکو سره مخامختیا راشي نو تاسو هغه گفتگو ترک کې ځکه چې مزید خرابي دې پیدا کېږي او الله تعالی په خپل کتاب کې وایي چې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ډېر ښکلی آیت دی تاسو اکثر زموږ په دې کتابونه یې لیکلی دی ټول ډېر ملګرو ته یاد هم دی الله پاک وایي د هغه کس نه زیاته ښایسته خبر د چا کیدی شي الله پاک تعریف کوي دا کس ډېر ښکلې خبرې کوي د کم کس نه چې هغه د ووایي چې ومن احسن قولا ممن دعا الى الله چې خلک د الله طرف ته روبلي چې خلک د الله طرف ته روبلي الله طرف ته رابللو څه مطلب دی چې الله کلام طرف ته روبلي دا هدایت دی دې کلام ته روغړي او بیا سي وعمل صالحا او دې نیک عملونه کوي خپل عملونه دې ټیک کي وقال انني من المسلمين دې کې عاجزه د تاسو غور وکي او دې بیا سوي چې زه خو د مسلمانانو نه یم یعنی مطلب دې پوزیشن کې غوځه ولاړې منو نه چې زه دوی يم چې زه خو فلان کیم او زه خو فلان کیم او زه خو دیما دا غلطي خبرې دي دی وایي زه خو تاسو نه یم زه کو دلته ولاړې منو زه د تاسو نه یم دا عاجزي ده وقال انني من المسلمين دا نه و چې ډېر خاص خلک یم او زموږ د بسو دومره ده نه هغه به دا منټلټي او دا سوچ دا ذهنیت په ذهن کې دا خبره وي دلته الله پاک د دایي سوچ هم بدلی چې دې کله د دین خبره کوي کله د خیر سګالۍ خبره کوي د ترقۍ خبره کوي خلکو ته خبره کوي نو دې به دا نه وي چې زه لکه چې ایم سمثینګ زه یو لوی بلی یم نه دې به وایي چې زه د تاسو نه یم زموږ معاشره کې اکثر چې کوم مصلحین دي د بده مرغه هغه مطلب دا دی چې دا څیز وکې نشته هغه یو خاص قسمه چې کوم دی نو یو پوزیشن دی هغه غلط دی نو دی بس وقال انني من المسلمین زه د مسلمانانو نه زما څه خاص رتبه نه ده زه څه خاص سړی نه یم زه د مسلمانانو نه او الله تعالی مخکې بیا فرمایي ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ډیر زیات ښکلی آیت دی سبحان الله تاسو دې ته غور وکړئ الله تعالی بیا مخکې وایي د اصل کې د نبي علیه السلام ته خطاب دی چې هغه دور کې چې هغه به کله سمه خبره کوله سیده خبره به یې کوله د توحید خبره به یې کوله نو مخالف په پروپیګنډې کولې مذاق پې وړاو بد ردې به یې ورپسې ویلې نو الله تعالی ورته وایي چې ته دې خلکو ته جواب په بد کې لکه هغوی تا سره بد اخلاقي کوي کنزل درته کوي بدې ردې درته وایي ته ورته بدې ردې مه وایه ځکه چې بد اخلاقي برایي او خواله دا برابر نشي کېدی دا برابر نه دي ګوره دې کې ډېر غټ فرق دی دې کې ډېر غټ فرق دا او چې تا کله هغوی برایي کوي نو ادفع بالتي هي احسن ته په ښه شان جواب ورکړه او مفسرین او محققین دا وایي چې کله شرک کېږي دا ته دفع کا په توحید سره کله چې بدعت په یو ځای کې کېږي تا هغه دفع کا په سنت سره کله چې بد اخلاقی په یو ځای کې کېږي تا هغه دفع کا په اخلاق سره په ښه کردار سره کله غلط سوچ یو ځای کې وي تا هغه په ښه سوچ بدل کا دې ته وایي ادفع بالتي هي احسن په ښه طریقې سره یعنی ای نبي علیه السلام دوی تا ته بدې ردې وایي سپورې خبرې درته کوي تا کنزي ته به ورته کنزل نه کوې نو اوس ګوره دا څومره غټ مقام دی چې د الله را خاطره ته کنزل برداشت کې د الله را خاطره ته خو د الله مطلب دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذاتي دشمني خو هغوی سره نه وه نو الله پاک ورته دوی او بیا ورته څه وایي فاذا الذي بینک وبینه عداوة کأنه ولي حمیم داسې دا عداوت پیش که ورته وایي داسې انداز کې ورته دا فکر دا اسلامي فکر دا توحید ورته داسې وړاندې کېده چې کوم ستا مخاطب دی او ستا ورسره لکه بحث راغی یو قسم له نو ته ورته دا خپل فکر په داسې انداز کې پیش کړه الله تعالی فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم چې هغه ستا ګرم جوش دوست شي ستا ولی شي هغه دشمني په محبت کې بدل شي دا خلک وایي هم بلا ده هم قلا ده په کرکټر پیش کې نو دلته لفظ لازم حمیم د عربي یو داسې ډېر ښکلی لفظ دی چې دا دو څیزونو ته ویلی شي یو هغه څیز دی چې کله تاسو کو خیال کړي وي چې اوبه تاسو په لوښي باندې کوي دا جوش وخي دې ته وایي حمیم داسې جوش وخي د اوبو او بل په عربی ژبه کې حمیم دوست هم ویلی شي ستا ډېر جګري دوست چې په تا باندې بالکل ځان وجني دې ته وایي حمیم نو ستا خو ورسره بحث ته چا سره راغی دشمني پیدا شوه او عربیانو به دا هم خبره کوله ډېر زاړه چې کوم عربیان دي هغوی به دا خبره کوله چې کله به ډېره زیاته ګرمي وه دې خبرې د تاسو توجه به غواړم ډېره زیاته ګرمي به وه او په خلکو به راخولې راماتې وې باران به نه کېده ډېر زیات شدت ډېر تکلیف به و دې خلکو ته نو الله تعالی به باران راوړو
هغه دغه باران ته به وي حمیم. څه چل به وشو چې ځمکه چې کوم دی نو ګرمه ده، ډېره زیاته ګرمه ده، نو هغه ګرمایش او هغه تکلیف په هغه اوبو باندې به ختم شو چې هغه اوبه به راپرېوتې پر ځمکه به داسې قلاره کړله، شینکي شینکي بوټي به راوښتل، بوټي به ډېر ښکلي ښکارېدل، ګلونه به هر طرف ته لاوي، هغه تکلیف به کم شو. یعنې تاسو کله په تکلیف کې یې که نه، تاسو چې کله په تکلیف کې یو کس ستاسو ډېر زیات حمیم وي، ستاسو جګري دوست وي، ستاسو ډېر کلک یار وي، ته چې په غم کې هغه صحیح کې نو تا ته سکون میلاویږي. داسې ده که داسې نه ده؟ لر نه هم ته صحیح کې چې هلکه دا خو ملګری مې راغی نو ته داسې مطلب دا چې تا باندې چې کم تکلیف دی کم درد دی هغه ختم شي. نو دا په عربو کې دا تصور و. نو دې آیت کې نبي علیه السلام ته دوی تا ته برایي به راته کوي، بد ردې به درته وایي، خو ته به جواب داسې ورکوې چې هغه جواب دومره ښکلي وي چې کأنه ولی حمیم، چې هغه دشمني په دوستۍ کې بدل شي. خو دا به کله کېږي دا چې کم دی نو ته جواب په دې انداز کې ورکې چې هغې کې مینه وي، هغې کې محبت وي، هغې کې شفقت وي. او بیا الله پاک وایي وما یلقاها الا الذین صبروا. دا کار ډېر ګران دی، دا کار ډېر ګران دی. تا ته څوک کنزل کوي بد ردې وایي دا ډېر زیات ګران کار دی. وما یلقاها الا الذین صبروا، دا کار نشي پوره کولی، دا توفیق الله پاک هر چاله نه ورکوي. الا الذین صبروا، مګر هغه کسان چې ثابت قدم وي، هغوی برایي ورسره کېږي چې برداشت وکړي، کنزل ورته کېږي چې برداشت وکړي. چې کومو خلکو کې داسې نه وي هغه خو د دعوت میدان نه بلکل ځي، نشي کولی بیا هغه دا کار. یعنې یاد دې وي محققین دا خبره کوي چې څوک کله د حق خبره کوي نو بد ردو ته او خلک ورته کنزل کړي، بد دې ته تیار اوسه، دې ته تیار اوسه بالکل. چې ته سمه خبره کوې هغه طرف نه تا ته ګلونه نه میلاوېږي، خلک به تا ته بد ردې وایي، خو د هغې جواب به ادفع بالتي هي احسن. او بیا الله پاک وایي دا کار دا هر څوک نشي کول. الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. دا ډېر د نصیب والا خلکو ته راشي میلاوېږي. او تاسو یقین وکړئ ذاتي طور باندې دا شی ما محسوس کړی دی، تاسو چې په اخلاقي لیول باندې ولاړ یو چاته جواب ورکوي ډېر خوند کوي، ډېر زیات خوند کوي. دې کې دومره خوند پروت دی چې تاسو څه اندازه نشئ کولی. چې هغه طرفه کنزل کېږي ته کنزل مه کوه ورته، ته ورته صرف وخانده، ته ګوره چې څه کېږي. ما ته یو واقع رایاده شو په دې کې د دې آیت په دې حوالې سره، حمیم دې ټکي سره او دې آیتونو سره په خاصه توګه. نبي علیه السلام ډېر زیات د خولې نه ډېر زیات خوږ و. نو هغه مخالفین به اکثر وایي یاره وي د سم جادوګر دی چې څوک د سره کیني وي د ملګري کېږي، چې څوک ورسره کیني نو ملګري کېږي. یو ځل دې داسې ناستو په یو ځای کې او دا ټول د قریش والا راجمع شو او دته چې کوم دی نو پلانینګ جوړ کړو چې دې سړي زموږ معاشره تباه کړله، زمونږ چې کوم دی نو ملګري رانه بیل کړل، کسان یې رانه بیل کړل. نو د هغې راواغشت دا یو کس و د هغه په هغه ځای کې ډېر غټ نن سبا مناظر ورته وایي، د خولې چالاکي ورسره ډېره زیاته وه او خلکو وایي چې دا جادوګر هم دی. هغې راوغوښته ورته بیا د ابوجهل دي راټول راغونډ شو، ورته هغه کس نه دی، دی لږ راټیټ کا، لږ یې وویروه چې دا خبرې نه کوي. هغه اوس بس دی ورته بېغمه شه زه به دله اوس ټیټ کړم، ډېر غټ لکه دی د خولې نه ډېر تیز و. دی ول هلته ورغی، د ده نوم ابا ولید. دی هلته ورغی، چې هلته ورغی نو نبي علیه السلام لاندې ناست دی، دی ورته ډبر نه داسې ولاړ دی او دی ورته وایي یا محمد، یا محمد یې ورته ځکه وایي چې رسول یې نه منه، چې کوم صحابه به ورته یا رسول الله، نو دی صحابه به دا وې، خو چونکې ده خو هغه نه منه ورته یا محمد، ته دا ډېرې غلطې خبرې مسلې کې دلته او ډېر چې کوم دی نو معاشره دې خرابه کړې ده او ستا څه پکار دي. انداز یې ورته ورو ورو سخت کېده، سم شه ګورې زه به دا کار وکړم، زه به دا کار وکړم، د قبیلې مشري دې پکار ده چې دله درکړمه. ایون دی چې ډېر غلط آفرونه یې ورته وکړل، ستا فلان کیسز پکار دی، پلان کیسز دې پکار دی، او نبي علیه السلام غږ نه کوي، خبرې ورته جواب د هغې نه کوي. ګوره برایي کېږي، د یو طرفه برایي کېږي، بد ردې وایي او هغه چپ دی. چې هغه چپ دی د هغې نه پس ورته نبي علیه السلام هغه چپ شو، چې څنګه چې دی خو جواب نه راکړي. نو نبي علیه السلام ورته بره داسې وکتل او ورته یې وویې افرغت یا ابا ولید، ته فارغه شوې، خپله خبره دې ختمه کړله. ګوره تاسو د اصوات لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، تاسو داسې به وکړئ. مونږ خو صبر نه کوو، برداشت نشته. تاسو خو وما یلقاها الا الذین صبروا، صبر چې چا کې وي هغه دا شی کولی شي. نو نبي علیه السلام دومره خبره وکړه، نبي هغه حیران شو، ورته او اوس ته ووایه ته څه وې؟ نو نبي علیه السلام ورته ومن احسن قولا ممن دعا الی الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. دا آیتونه ورته وي او ورپسې مخکې هم راغی ولا تستوي الحسنة ولا سیئة ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هغه سړي تاسو یقین وکړئ په سترګو کې اوښکې راغلې او ورته یا محمد بس نورې خبرې مه کوه. ګوره هغه ورته د هغې جواب ورنه کوه، ته خپل موقف پیش کړ چې زه خو دا خبره کوم.
زه خو صرف دا خبره کوم او هغه ورته په سترګو کې چې کوم دی نو اوښکې راغلې چې بس بیا چې دی خپلې ځای ته راغی د ته ویله که ته خو جاړې قریش ورته وی جوړ په ته هم څه جادو وکړه ځکه چې دا خو ډېر غټ جادوګر دی چې څوک د سره کیني د ده ملګري کېږي په ته هم څه وکړل او ورته وی یاره داسې نه ده دا سړی ما ښه دغه که ما ډېر خلک دغه کړي دي خو دا سړی د دنیا بېله دنیا ده دی د خلکو شان نه دی دا ډېر اوچت سړی دی او دی به ډېر اوچت کارونه کوي هغه ورته دا خبره وکړل نه ګوره داسې کردار زمونږ په معاشره کې خو نن سبا مونږ دا خو سوال نه پیدا کېږي بلکې مونږ باندې په دې باندې برید تاو زما چا سره فرض کړې یو ځای کې خبره وشوه نو زه به راځم بیا به خپل ملګرو ته یم چې دا چل مې ته وکړو او ما دا خبره ورته وکړه ما دا خبره ورته وکړه دا دین نه دی دا مناظرې دا سوچ او دا غونته کیسونه به مونږ د ځان نه وباسو او الله تعالی په دغه آیت کې بیا مخکې وو چې دا صبر کول دا په ځان کې راولېږي دین کار مخکې نه کېږي وګوره دې کې یو بله خبره ماته را یاده شوه اکثر په کور کې مونږ ښځو سره ډیلینګ کوو معاملات کوو مونږ له غوسه راتلی شي او بلکې ښځې سړي له غوسه ورولي ما نیچرل خبره ده اکثر داسې خبره ورته وکړي چې بالکل ماغه به دې ایکسپلوډ به دي کړي چې زه څه جواب ورکړم خو دغه موقع ده چې ته په عباد الرحمن کې راشې ته ریلیکس شه خیر دی لږ ګزاره وکړه لږ کول ډاون شه بعضې وخت کې داسې خبره وشي تاسو کو ګورئ فرعون د هغه په کور کې سیدنا موسی علیه السلام لوی شو فرعون هغه سړی و چې د خدای دعوی کړی و د هغه سړی و چې د ظلمونو یو بازار یې ګرم کړی یو غټ حکومت یو ډوی ظالم سړی او هغه له موسی علیه السلام زی او هارون علیه السلام زی او څه وایي الله تعالی وقولا له قولا لینا تاسو غور وکړئ چې هغه سړی چې هغه ځان ته خدای وایي هغه سړی چې هغه قتلونه کړي دي هغه سړی چې هغه نه غټ ظالم بول نشته او الله پاک وایي چې کله ځې که نه نو نرمه خبره ورته وکړه کیدای شي چې څه پند واخلي ګوره ها د دغه نه غټ کافر او ګمراه بل څوک شته وي هلکه چې ځای نه وي لږه په نرمۍ سره یې پوه کړه کیدای شي چې خبره ځای والي نو مونږ به دا شی به مونږ آیډیلایز کوو مونږ یې په ځان کې راولو چې مونږ چا سره گفتگو کوو مونږ چا سره چې کوم نو ډیلینګ کوو نو په طریقې سره وکړو دا شی په مونږ کې نشته او بیا څه وایي واما ینزغنک من الشیطان نزغ په دغه گفتگو کې هم داسې وي یو به انسي شیطان به وي جواب ورکوله تا ته به پوکینګ کوي پوکینګ مطلب څه چې دا کله تاسو کو خیال کړي وي که نه د زمیندارانو په دې ډېر ښه پوهېږي چې د دوی به مخکې دا قلبه ساتله نه یو چوکه به و چوکه کې به یو میخ اچولو او د شانه به دا غوی داسې و نو هغه به داسې تیز شو نو اکثر داسې خلک وي تا ته به ناست دي تا خو جواب ورنه کړه مړه شیطان درته وایي چې راټیټې کړه تا ته یې کنځل وکړل ته هم ورته کنځل وکړه الله پاک وایي فاستعذ بالله ته به الله په پناه کې ځان رنګاړې ته به عباد الرحمن ځان کې چې زه دا شی نه کوم دا صفتونه مونږ په ځان کې راولو هلې به چې کوم دی نو دا پیغام مخې ته ځي او دا به چې کوم دی نو یاد دې وي پوهان دا خبره کوي چې نرمه خبره هغه ډېر لرې پورې ځي څوک ډېرې چغې سورې وي یاد وي چې کوم خلک ډېرې چغې سورې وي نو دوی په استدلال کې کمزوري وي چغې څه لوي چې کوم دلایل دې مضبوط کا نو دا چې کوم خلک ډېرې چغې سورې وي دی یا په علم کې کم وي په پوهه د کمه وي ځکه دې داسې خبره کوي چې بس غوبل راولي چې دا خلک چې کوم په دې خبره پوه شي خو دا علمي رویه نه ده نو الله تعالی نه دواړه چې ما سوي په دې باندې زم عمل وکم او تاسو هم په عمل وکړئ بارک الله لي ولکم فی القرآن الحکیم ونفعني واياکم بالآیات وذکر الحکیم